أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاړسم سپارہ آیات نمبر 37 حضرت موسی علیہ السلام واقعا مون شروع کړی و تر دې ځای پورې بیان کړی و چې کله د جادوګر سره مقابله وشوله نو ټولو جادوګرو ایمان راوړ په یو ځای باندې او وی فرمایل چې آمنا برب موسی و هارون مون ایمان راوړی دي د موسی او د هارون علیه السلام پر رب باندې په دې کې علما یو نقطه دا لیکل چې د جادوګرو ته الله تعالی د دې وجنه او د دې سبب نه ایمان نصیب کو چې د حضرت موسی علیه السلام ادب وکړو ادب وکړي او دویمه دا چې دی خپل شکل او صورت د حضرت موسی علیه السلام په شان دی جوړ کړو شکل او صورت د موسی علیه السلام په شان دی جوړ کړو هغه الله تعالی ته خوښ شو دویم دا چې د جادوګرو حضرت موسی علیه السلام له ادب وکړو یو ورته وی چې یا موسی تخپل معجزه مخکې شروع کړه کوم خپل سحر او جادو مخکې شروع کړه ته مخکې شروع کړه کوم مخکې شروع کړه ادب وکړو تاسو وکړو حضرت موسی علیه السلام نه نو د دې ادب د وجنه الله تعالی د جادوګرو د ایمان نصیب کو او بل دا چې حقیقت په کولاو شو نو کوم مثال په تور دی په جندل وي چې دا د الله تعالی په حق پیغمبر دی خو الله ورته هدایت نه کولی نو دې چې هدایت نشو کولی خو الته کې سبب راغی نو د موسی علیه السلام ادب کو الله تعالی ورله دغه د ایمان دروړو سبب او ذریعہ وګرځوله او هدایت ورته نصیب کنه ټول يهوديانو ډیرو يهوديانو ته پتا و چې نبی علیه السلام په حق پیغمبر دی خو هغه ایمان نه دراوړي پیجندو يعرفونه کما يعرفون ابناءهم الله تعالی فرمایي د يهوديانو دا نبی علیہ السلام دسی پیجندو لکه څنګه چې سړی خپل بچی پیجني دسی دنه خطا کېدو خو بیا هم ایمان را نه وړو نو جادوګر چې کله ایمان راوړو بیا فرعون ایمان را نه وړو کنه جادوګر ورته و چې دا په حق باندې پیغمبر دی خو فرعون وی چې نه تاسو سمنس کې صلاح نو ایمان را نه وړو دا غین ورستو موسی علیہ السلام بچ کوم معجزه پیش کوله د ورته بل معجزه پیش کا بهر حال پلندوګو مې اخره کې په د باندې الله تعالی عذابونه مسلط کړو د هوا عذاب پر راغې د طوفان چې کله په طوفان هغه عذاب راغې د یا موسی بنی اسرائیل سره خوشی کوم ایمان راوړم د طوفان ران لري کا هغه الله ته سوال کو طوفان تل رشو بیا په د مولخان او عذاب راغې کاتی مولخان په الله تعالی مسلط کړ ټول فصلونه ورله ختم کړل نو چې کاتی مولخان په مسلط شو د بیا موسی علیه السلام د سوال کو یا موسی ایمان راوړم بنی اسرائیل سره خوشی کوم د غلامین آزادوم خدا الله نه سوال کو چې د عذاب نه لري الله ته عذاب لري کو بیا ایمان را نه وړو بیا د وادي خلاف ورزي وکړه الله په روغي او سپګي مسلط کړي په هر په دانو کې سپګي وشولې په جامو کې روغي وشولې په سرونو ګیرو کې سپګي وشولې بیا موسی علیه السلام د سوالو یا موسی ایمان راوړم او بنی اسرائیل سره خوشی کوم خدای الله نه سوالو چې الله تعالی د عذاب رانه لري کو د هر عذاب په منځ کې 15 ورځې وقفه وا یعنی عذاب به الله لري کو د ایمان رانه وړو الله وو د صبر کو 15 ورځې پس بیا الله تعالی بل عذاب مسلط دا غینه ورستو به الله تعالی سینځخان مسلط کړو زمونږ استاد فرمایل وی دومره سینځخان په الله مسلط کړو چې دی په نونه خله تکوله کنه رومبه بوله خله د سینځخ ټوب ورستو بدینونه ارزه کې سینځخان د بیا موسی علیه السلام ته وی چې یا موسی علیه السلام د الله نه سوالو کې ایمان راوړم بنی اسرائیل سره خوشی کوم خو چې د عذاب رندري هغه عذاب تم لري شو بیا به ته ویني عذاب راغی وینا هر سیس کې وبو کې وینا پيو کې وینا خوراک کې وینا هر ځای کې وینا بنی اسرائیل په کور کې به وبوي
دی دوره محتاج شو چې بني اسرائیل کور ته ولاړ د هغې نه به اوبه راواغستې نو د هغې په کور کې به اوبه وي خو چې د دې کور ته به رالې د فرعوني کور ته به رالې هغه به وینه دې پورې چې د هغې په لوښي کې به چې کوم دی اوبه وي خو چې د دې لوښي ته به راوړې د وینه به وه بلکې دوره دې محتاج شو چې بني اسرائیلي و په خپله خوله کې اوبه راواغسته یا په خوله کې به اوبه وي او د ده خولې ته به یې چکولې نو د هغه په خوله کې به وینه بیا یې موسی علیه السلام ته سوال وکړو یا موسی علیه السلام بس بني اسرائیل سره خوشي کوم او توبه وباسم خو بس الله تعالی نه سوال وکړي دا عذاب بهر حال دا قسم عذابونه پرې رالل دې ټولو کې ایمان رانوړو اخره کې الله تعالی حکم وکړو حضرت موسی علیه السلام ته بس بني اسرائیل ځان سره د شپې واخله او لاړ شي هجرت وکړي دغه نه مصر نه هجرت وکړي نو حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیل ځان سره واغستل او د شپې د دغه کالی او پتری د فرعونیان دا مالدارو بني اسرائیل غریبانانو نو دوی دا کالی دې سره امانت ایښي د دې بني اسرائیلو سره او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دوی دا بني اسرائیل لړو ورته وی چې زمونږ چا کره خادي ده نو موږ له دا کالي قرض راکړئ فرعونیانو ته یې وي موږ به دله واپس راوړو بهرحال د هغې نه کالي راوړو او دی روان شو او په دغه شپه باندې الله تعالی داسې وکړل چې د هر فرعوني په کور کې مشر کس مړ شو لکه د هر سړي مشر زوی مړ شو نو دوی په هغې باندې شو بني اسرائیل وواته اوس چې کله سار شو نو دوی وی چې لکه زمونږ مزدوران څه شو دا به کفن دفن به څوک کوي قبرونه به څوک کني نو دوی چې کله وکتل نو بس بني اسرائیل ټول وتي نو فرعون لښکر ورپسې کوي دنګ یې پسې خو وتښتېدو زمونږ نو بس دوی ورپسې شو نو مخې ته دریاب راغی وروسته چې کوم دی پسې فرعونیانو لښکر راورسېدو موسی علیه السلام د بني اسرائیل وی یا موسی علیه السلام مخې ته سمندر راغی وروسته دشمن راورسېد څه به کوو موسی علیه السلام ورته وفرمیل وی الله زما سره دی او نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله په غار سور کې وو که نه او د کافرانو هغه خپې ولیدلې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وی د الله پیغمبره وی کافران رالو نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان الله معنا الله تعالی زمونږ سره دی هغه وی الله زما سره دی او نبی علیه السلام وی الله زمونږ سره دی نو مخې ته دریاب راغی شاته پسې لښکر راورسېدو جو موسی علیه السلام کونډه وشته کړه سمندر له را پرېښوده 12 لارې پکې الله تعالی جوړې کړې بني اسرائیل 12 قبیلې وو 12 ډلې وو په هر لاره باندې خپله قبیله روانه شو علماء لیکلي دي چې کله دغه دریاب نه د بني اسرائیلي اخیری سړی ووتو او فرعوني اخیری سړی ورته داخل شو الله تعالی دریاب ته حکم وکړ ورشه دریاب په لاړو ټول چې کوم دی نیست او نابود بني اسرائیل بیا هم یارېدو ځکه دې ټول عمر په غلامۍ کې تېر کړی بیا یارېدل موسی علیه السلام ته وی چې هغه شی مړ نه دی فرعون یې ورته یادوي دې مړ نه دی هغه ورته مړ دی دی ورته نه مړ نه دی وي دی به ژوندي وي نور به غرق شوي دی به ژوندي وي هغه ورته نه مړ دی ځکه د دې په زړه کې خو د هغه د خدایه هغه څه ناڅه دغه خو وه که نه بني اسرائیلو هغه ورته مړ دی نو الله تعالی ته چې کوم دی موسی علیه السلام سوال وکړو چې یا الله دې بار راوغورځوه چې دا خلک یې ویني د بني اسرائیل نو هغه الله تعالی نور په سمندر کې دننه غرق کړل او موسی دا فرعون بار راوغورځو نو ټول بني اسرائیل ولا بوتلو دا شی مړ دی ته وایم تاسو وایئ چې دی مړ نه دی چې په خپلو سترګو باندې ولید الله کې د بني اسرائیلو یقین راغی نو دا واقعه معرف القرآن کې ډېره اوږده ده ټوله واقعه د موسی علیه السلام لیکلې ده اوس دقه ځای پورې کافي ده انشاءالله نور بیا بله موقع کې بیان اوس به د آیتونو ترجمه تفسیر ای ټوله واقعه لیکل د موسی علیه السلام بیا بني اسرائیلو چې د دریاب نه پورې وته نو هلته څه خلک وایي د بوتانو عبادت کو نو دوی وایي زمونږ دپاره هم داسې خدایان پکار دي موسی علیه السلام ته چې مونږ هم د هغې عبادت موسی علیه السلام زه خو تاسو یو خدای طرف ته رابلم بیا د کومې عمالقه سره خو تاسو مخې ته تېر شوي دي دا ټوله واقعه لیکل خو ډېره زیاته اوږده ده ولقد مننا او په تحقیق سره مونږ احسان کړی دی علیک په تا باندې مرتن اخرى یو پېره بیا اذ اوحینا په هغه وخت کې چې مونږ وحی وکړله الی امک ستا مور ته ما د هغه څه یوحا چې د وحی حقداره وه یعنې وحی کولی شي الهام ورته کیدی شي ان اقذفیه چې ته وغورځوه دا فی التابوت په صندوق کې دې کېده ان اقذفیه چې دې کېده دا بچې دې کېده موسی علیه السلام مور ته الله تعالی وحی وکړه ده چې کله موسی علیه السلام پیدا شي نو دې کېده په صندوق کې کېده ان اقذفیه فی التابوت دا وغورځوه د لره فی التابوت په صندوق کې فقذفیه
بیا وغورځوه دې فی الیم د صندوق فقد فیه بیا وغورځوه دې صندوق لره فی الیم په دریاب کې بیا د صندوق دا په دریاب کې ور وغورځوه فلیلقه الیم نو بس او بغورځوي دا دریاب وبځي دا دریاب بالساحل د صندوق لره بالساحل په کناره باندې د صندوق په یو کنارې ته چې کوم دی دریاب وغورځي یاخذه کنارې نه مراد څه دی موسی علیه السلام کور ته چې کوم نیر تل فرعون کور ته چې کوم نیر تلو نو هغه نیر ته به د صندوق چې کوم دی د دریاب ور وړاندې کی نو یاخذه نو ابنسی دی صندوق لرا عدو لی چې زما دشمن دی فرعون دی وعدو له چې د دشمن دی نو د چې کوم دشمن دی او زما چې کوم دشمن دی هغه یو دی چې فرعون دی نو دا هغه کور ته به دا صندوق ور ورسی والقیت او ما ور اوغرزو ما غرزولی وو علیکا پتا باندې محبتا والقیت ما اچولی وو غرزولی وو علیکا پتا باندې محبتا محبت منی د خپل طرفنا نو والقیت او ما اچولی وو علیکا پتا باندې محبتا محبت منی د خپل طرفنا نو موسی علیه السلام چې کله سی بی بی صندوق نه راوچت کو نو غیر اختیاري محبت یې سره پیدا شو نو الله وی چې دا ما کړو ته محبوب ګرځولې چې چا بلیدلې نو خلک په در باندې ماینېدل نو دا ته دا محبوب ما ګرځولې وي د خلکو په نظرونو کې دا په الله تعالی غ احسانات بیانې دلته کې ولتصنع او د پاره دی چې تب تربیت عمومي علی عینی زما په خاص نگرانی کې د دې لپاره مې دا محبت محبوب میں ته جوړ کړی وي چې ته زما په نگرانی کې تربیت عمومي ستا تربیت وشي اذ په هغه وخت کې تمشي چې تلله اختو کا خورستا نو چې دا صندوق د مور چې څنګه حمل پیدا شي موسی علیه السلام پیدا شو نو صندوق یې وله جوړ کو په هغه صندوق کې ور واچو دریاب ته لړه کو او هغه دریاب نه یو نیر د فرعون کور طرف ته تللی نو په هغه نیر کې د صندوق روانو او د موسی علیه السلام دا خور دا د مور راولېږله چې ځه د صندوق پسې اسنه دا بچي چې زما د بچي سره څه کېږي نو دا دغه نیر په کناره روانه وه او د صندوق پسې تلله اذا تمشي هر کله چې تلله اختو کا خورستا فتقولو نو تا وویل فتقولو نو وی ویل د ستا د خور وویل هل ادلکم آیا زه وښیم تاسو ته علی من هغه څوک یکفلوه چې د ده به تربیت وکړي د موسی علیه السلام چې کله سی بی بی کور ته بوتو وینځو یې بوتلو سی بی بی ولیدو د هغې غیر اختیاري محبت پیدا شو بیا د چا تین اخستو نو دا ښځې ګرځېدې چې اوس دله څوک داسې پیدا کړو چې دی د هغې زنانه تی واخلي ځکه دی خو به د لوږې نه مړ شي نو دا زنانه ګرځېدلې نو چې ګرځېدلې نو د خورې ورته وی چې ما ته داسې ښځه معلومه ده چې هر ماشوم د هغې تی اخلي او هغه به د داسې تربیت وکړي چې ډېر په محبت سره به تربیت وکړي ډېر په ښکلي انداز سره ډېر په خیرخواهۍ سره نو په هغه ټایم کې هغه وینځې چې کوم دی شکیانې شوې چې یاره چې دا وي چې په خیرخواهۍ سره نو دې کې څه چل دی دا چې د دې زنانه زوی دی نو چې دا خورې وله ونیوله نو هغې ورته ما په دې نیت نه دی ویلی وي ما په دې نیت ویلي چې د فرعون او شاهي کور دی د هغې نه به ورته پیسې میلاویږي هغه به د دې لالچ ته وجې نه د دې ماشوم په ډېر خیرخواهۍ سره تربیت وي زما مطلب دا و نو بیا یې پرېښودله فرجعناکه بیا به موږ واپس کو تا الی امک ستا مور ته کی دپاره د دې تقره چې یخې شي عینها سترګې د هغې ولا تحزن او هغه غمجنه نه شي د موسی علیه السلام مور سره الله تعالی وعده کړې وه چې دا بچی به زه تا ته واپس کوم او دا لږې مودې لپاره ستا نه وجودوي خو بیا به د دوباره واپس کوم وقتلت ولا تحزن او چې دا غمجنه نه شي وقتلت او تا قتل کو نفسا یو نفسو قبطي چې وجلې هغه واقعه بیاني فنجیناک نو موږ نجات درکو تا ته من الغم د غم نه وفتناک او موږ په ازمیخ کې واچولې تو فتونا په ازمیخ اچولو سره فلبثت بیا تا تیر کړو سنینا کلونه فی اهل مدینه په اهل مدین کې یعنی مدین والو کې مراد شعیب علیه السلام دی شعیب علیه السلام سره اته کاله لس کاله تیر کړي دي عبدالله ابن عباس فرمایي چې ابعد الاجلین په دې دواړو نیټو کې چې کومه اوږده نیټه وه موسی علیه السلام هغه پوره کړې ده شعیب علیه السلام ته شرط ایښو چې اته کاله به زما سره ضروري
دا په تا باندې لازمي دي ته ما سره ته کاله تیری او بیا د دوه کاله تا ته اختیاري دي کو لس کاله په خپله خوښه تیری نو خوښه ده کو نه تیری نو دې خوښه ده نو هغه لس کا دا ورته الله تعالی فلبثت بیا تا تیر کړو سنینا کلونه یعنې لس کاله فی اهل مدینه په مدین کې ثم جئت بیا ترالی علی قدر یا موسی علی قدر په تقدیر سره یا موسی ای موسی علیہ السلام ثم جئت بیا ترالی علی قدر په تقدیر سره د دې نه څه مراد دی د دې نه مراد دا دی یعنی ته په مقدر وخت باندې کوهی تور ترالی او ما تا سره هم کلامی وکړه پیغمبري مې درته درکړه په مقدر چې کوم تقدیر کې الله تعالی لیکلو چې په دې ټیم باندې راځي عذاب سره هم کلام کېږم نو په هغه ټیم باندې رالی او ما در سره هم کلامی وکړله خبرې مې سره وکړلې او پیغمبري مې دله هلته درکړل دې نه دا مراد دی ثم جئت بیا ترالی علی قدر په تقدیر سره یعنی په مقدر وخت سره یا موسی ای موسی علیه السلام واصطنعتک او ما ته غوره کړلې لنفسي د خپل ځان دپاره منتخب مې کړلې د پیغمبرۍ دپاره واصطنعتک او ما ته غوره کړلې د پیغمبرۍ دپاره غوره کړلې لنفسي د خپل ځان دپاره یعنې د پیغمبرۍ دپاره اذهب لاړ شه انت تو و اخوک ورور ستا بآیاتي زما په معجزاتو سره موسی علیه السلام له 2 معجزې الله تعالی ورکړي یو د امسا یو د ید بیضوا چې لاس په اطراف کې دننه کو هغه د نور په شان پړه کېدو او چې اصحاب یې وغورځول د هغې نه به اژدها جوړه شوه په دې دواړو معجزو سره رل شه ولا تنیا او تاسو سستی مه کوئ فی ذکري زما په یاد کې اذهبا تاسو دواړه لاړ شئ الی فرعون ته انه طغا بېشکه هغه سرکشه شوی دی فقولا تاسو دواړه وایئ له هغه ته قولا داسې وینا لینا چې هغه نرمه وي لعله دپاره د دې چې هغه یتذکرو نصیحت قبول کي او یخشا یا ویریږي د الله د عذاب نه سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين